نو دغه روایت چې نبی له سلام ورته فرمایي چې او داسې کې په مانځ کې به د شي په خپل پوزه د لاس کیږي او د بار ته وځي او د ستوري کیږي ولدي معلومه شو دا چې کله بل علت د وجه نه او د سمات شوی هغه علت مثال په تور د خفي علتي او هغه باعث د شرم ګرځيږي هغه د فټ کی پوزه د لاس کې د خلکو دا خو مقوله ماته شي نو کفوینه و تر څه د پوزه او د سمات دي نو دا به خلکو د څنګه د خو د چې زما او د سمات لپاره دا علت دی ولنه معلومه شو نبی نو وتل د پوزه د علت بعد د سمات او په دقه صحابه دي بل روایت راوړي د حضرت عائشہ څخه چې فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف دغه روایت به بدغه عائشہ بلم دغه صفحه راوړي د عائشہ ځان روایت چې اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ على انفه ولينصرف على فليترزق او په دې روایت باندې د کوم قسمه جرح نه ده کړی چې د جرح نه کړی ساکت پاتې شوی دی دا صحیح دی دا زموږ په دعا باندې د څومره ګڼ روایت شو هغه خبره باندې چې او 10 او وینه ماته دوسرا او وینه وته دوسرا هغه ماتي دا مرفوع روایت زموږ سره په دې دعا باندې چې په وینه وته دوسرا او 10 هغه ماتيږي اوس بعد آثار ذکر کوم چې په هغه آثارو کې دا خبره ذکر شوی وي چې په وینه متلو سره او وینه متلو سره او داس ماتيږي دا زموږ لاس کې مصنف ابن بشیباله او د دې جلد 1 او صفحه د دې چې کوم ده 162 باب لګي اذا سال دم او قطره او برز فيه المني کله چې وینه وبېږي یا قطره راوځي یا ښکارا شي دې کې وبس نو په دې کې روایت راوړي عن ابراهيم هذا ابراهيم النخعي رحمه الله قال ده فرمای اذا سال دم نقض الوضوء کله چې وینه وبېږي دې سره وبس دا ابراهيم النخعي دا امام الفرح رحمه الله عليه استاد دی ده هم چې په وینه ورته سره تاسو دویم دغه راوړي اثر حسن البصري رحمه الله عليه ده فرمای چې انه كان لا يرى الوضوء من الدم دا مخکې ذکر کړو چې دبا د ویني وتلو سره او داس نه ماته خو الا ما كان سائلا هو چې ویني او بيدل به په قسم هغه بیا څنګه دو شو دریم روایت چې کوم دی هغه راوړي المجاهدین د امام مجاهدنا چې دنه تاسو کولم سړی دنه تاسو کولم شو باندې دا سړی کې چې یخرجو من يده دم ولا يجاوز الدم مكانه قال يتوزع دنه تاسو چې سړی د بدن د وینې راوځي الله سبحانه راوځي خو غوینه بيدون کړي نو داس ماتې کنه باندې نه باندې دا درې شو څلورم چې د ابراهيم النخعي رحمه الله تاسو شو چې وینه د وکاس نه راوتلی او بدل دي نه سیلان پکې نه راغلی داس ماتې کنه فقال لا يتوضا او داس نه کوي حتى يخرج او چې د بدل يعني سلورم شو بنزم حضرت عطاء بن رباح نه روایت ده فرمایي چې اذا برز الدم من الانف هر کله چې وینه راخاره شي د وینې خوځنه فظهر ففيه الوضوء او ښکارا شي وبېږي چې کوم دی او دسته دا پنځه شو پیغام روایت دا د امام شعبی نه نقل شوی دی یقول الوضوء واجب من كل دم قاتل ده فرمایي چې او داس واجب دی د هر هغه وینه چې هغه بيدون کی قال وسمعت الحكم ده فرمایي چې ما ورجو د حکم یقول من كل دم سائل چې او داس ته په هر بيدون کې ویني قال ابو بکر سمعت ابن ادريس ما ابن ادريس نو سمعت ابن ادريس ما ابن ادريس نو يقول سمعت مالك بن انس ما مالك بن انس يقول ليس الوضوء الا من سبيلين الغائط والبول مالك بن انس روایت کې دغه کنه وضاحت کوم ذکر کړم چې هغه په سبيلين چې نوځي په هغه داس ماته چې سبيلين نه بغیر سبيلين سره وتی په هغه باندې بس دیو بیان ماته دا پنځه شپږ آثار شو دغه تابعین نه چې دیو په وینه وتلو سره او دس ماته دا مصنف ابن ابي شيبه جلد 1 او صفحه 162 دغه رنګي زما سره بلاس کې د سبرایا جلد 1 او صفحه چې کوم دا د دې هغه 88 د په دې صفحه 88 کې آثار راوړي چې امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړی دی قال حدثنا نافع عن ابن عمر ابن عمر سره نقل کوي انه كان اذا رجع فتوضا ولا يتكلم چې کله به دغه مانزه ولاړو یا به مانزه نه بهارو چې کله ودته خو زمينه شولا خو زمينه نه رااله دا ورغه داس په وکړو چې خبرې به نه وکړي لاړو ثم رجع وبنى على ما قد صلى انتهى بل روایت راوړې د مالک را دغه امام شافعي رحمۃ اللہ علیه په خپل مسند کې مسلم شافعي کې دیو فرمای چې روایت کړی دی عن سالم عن ابن عمر انه كان يقول ابن عمر هو فرمایله چې من اصابه رعاف چا د چې رعاف کوزه ماده شي او مذي یو ته مذي ورسیږي او قيء یا چې کوم الټیو کې نو انصرفه د درو بشي فتوضا او دستي کو ثم رجع فيبني ابي د وبشي دا ابن عمر زموږ دوه اثر چې په دې خبره چې د صحابه مسلک شوی چې په مين وتلو سره او داس ماتي
دغه رنګي امام زيلي فرمایي چې مصنف عبد الرزاق کې روایت راوړل سند عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه علي بن عمر فرمایي اذا وجد احدكم رسخا او رعافا او طيا فلينصرف فتوزع فان تكلم استقبل والا اعتد بما چې علي بن عمر فرمایي چې هم شاب دسو کړه او مازه ولاړو او فوز را ماته شول یو ته الټی را دي راشه دستیو کې به راشه یو کې خبرې کړې وسره دا د بل صحابي مبارک شو دغه رنګي بل روایت په مستند عبد الرزاق کې امام زيلي نقل کوي چې کې نقل له هغه د سند بدل له چې عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي نحوه دقشر بل سند ذکر کوي د حضرت سلمان قاصد عنه اذا وجد احدكم رزقا من غايه او بول فلينصرف فليعود غير متكلم ثم لا يعيد الى الايه التي كانت بیا فرمایي چې څوک دغه غومي څه شی ورته رعافو یا قی یا غایت یا غول یا شو دستو کو پس راشه خپل عربي سره وکي کته خبرې نه وکړه خبرې کړي وي چې موږ سنو کې خبرې نه وکړي دا قضيه شروع کوم نه ته شروع کړي او دا غره بل سند راوي عن سالم عن ابن عمر قال اذا رعف الرجل في الصلاه او ضرعه القي او وجد مزيا فانه ينصرف ويتوزع هذه نمبر معلومه شو شيء او د سوکي ورادي شخص موږ بیا وکي چرته کې خبرې نه کړې خبرې نه کړې چې موږ دا غوښتل شروع کې خبرې چې دوی ودرولو او پر عاب سره ویله متل سره او د سمات دا رنګ بل دا ذکر کوي اثر چې دا ذکر کړی امام مالک په خپل موطا کې او زیلعی ذکر کړی په صفحه 88 جلد کې نصب الرائق دا روایت چاله اخبرنا يزيد بن عبد الله دا روایت موطا کې دا موطا ذکر کړی په کتاب طهارت کې سنه دا سره اخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيد انه راى سعيد بن المسيب يا عبد الله بن قسيد سعيد بن المسيب له جراعه فوز ما هو سؤال يوم ذكي فاتح حجره ام سلمة وحجره ام سمير زان تراوله چې النبي صلی الله علیه وسلم او مو تراوسته شوی په وتوضا رسو کو بیا لاړو قصد من شروع کو د کم ځنه چې کوم ده او پښه او رسول شي د ټول آثار نچوړو خلاصه دارو وتلا چې په وینه وتلو سره او اسمت څومره مرفوع روایت په ذکر کړل پای چې کوم جرح وي هغه جرح جوابونه کم چې په نور چا اعتراضات کړو دا جوابونه په تفصیل ذکر شو دا غره آثار د صحابه کرام آثار تابعین په دې مسله چې په وینه وتلو سره هغه او دسو ماتيږي دا غره چې کوم خلکو ویل چې کوي دا د سمادي او کوم استدلالات د حدیثونو او کړو یا د آثار نه کړو هغه جوابونه په تفصیل د الله تعالی په توسط باندې اخر دعوانا